زموږ په دغه علاقې ته راغلو یقینا ډېره زبردست او ډېر خوند یو او دلته چې موږ ولیدلو ډېره ښکلې ښایسته علاقه ده. یقینا دلته مونږ نن ډېره زیاته ښکلا ولیدله چې هغه په مري په سوات مو مختلف علاقو کې ګرځېدلي یو خو دا رقم ښکلا مو چېرته نه دی لیدلي. خو چې کومه ښکلا خدای پاک دې ځای ته کړې دی او د سی لیول هایټ یې وګورې ونې وګورې او سره واورې وګورې او ډېر ښایسته علاقه ده. لکه څنګه سوات کې مری کې کاغون کې دا رقم سہولات کدی لکی تویر کی کنه دا د چیلنج ور کوم چې ان شاء الله دا باغونه زیاته ولی او غټ سلګری برسي دالته. یقینا 72 سال د ملک وشولو اوسه پوری د موږ نظام منتهب شو او توریزم په سیستم باندې ورسره خبر هم نه دي. السلام علیکم لیدونکو، ریاض چمکنی نه یو ځل به تاسو په درن خدمت کې حاضر یم. لیدونکو نن زه یو داسې ښکلي او حسین علاقې کې موجود یم چې یقینا تاسو به زړه غواړي چې د علاقې ته راشئ او دا علاقه ضلع کرم او د قوم چمکنی د پړیو حدود کې رسي او نمای د جبا. دلته په ګڼ تعداد کې سلګري هم راغلي دي. هغه سلګري دي چې دا د سدې یا د کرمې په مختلف ځایونو کې خپل ژوند کوي. دلته چې موږ راتلو د روډونو او ډېرې مسالې وې د روډونو د مسالې وجې نه دا کوم ټورسټ راتلو دا خو دې علاقې خپل خلک دي اوسېدونکي دي خو بیا هم دوی دلته ډېر په تکلیف کوم نور خلک د بهري د ضلع یا د ضلع نه بهر یا ایون د صوبې نه بهر یا ایون انټرنیشنل ټورسټ ته مو ګورو نه هغه د دې ځای ته د هغوی اکسیسیبلیټي د هغوی اپروچ ډېر مشکل دی. نه دلته موږ سره څه سلګري موجود دي د هغوی نه به پوښتنه کوو چې دوی ته علاقه څنګه ولیده شوه او دا علاقه دوی خوښه شوه خوښه نه شوله او څه مسایل دغه علاقې کې. تاسو دغه علاقې ته فرست ټایم وکړه او دې نه مخکې هم راغلي وه؟ یقینا په دغه علاقې ته هم فرست ټایم راغلو. علاقه زموږ خپله دی خو چونکې مخکې دومره سهولیاتونه زموږ ته اکسیزونه اوس دلته فی الحال څه لږ روډ جوړ شوی دی نو هغه روډ په وجې موږ دلته کامیاب شو دلته راورسېدو سیاحت دپاره. نو زموږ په دغه علاقې ته راغلو یقینا ډېره زبردست او ډېر خوند یو او مو فی الحال دلته په جابي کې موجود یو د ویزټ په نیت باندې راغلي یو او دلته چې موږ ولیدلو ډېره ښکلې ښایسته علاقه ده او مو مطلب د حکومت ډېر شکرګزار یو چې دلته مطلب یو کچا روډ راغلی دی او که دې علاقې ته نوره توجه وکړي حکومت نو مطلب سلګري به نور هم شول شي او زیات تعداد سره دلته شرکت وکړي سیل لپاره. انجینر طاهر صاحب تاسو اول ځل که دې نه مخکې هم راغلی وئ او دې نه علاوه د علاقه تاسو ته خوښه مه شوه خوښه مه نه شوه علاقه څنګه دی؟ دا د مو اول ځل دی مو خپل چې کوم د سماجي کوم تنظیم دی چمکني خدمت خل دی مو سره راکین دي تقریبا مو 20-25 کسان راغلي فرست ټایم دی د مو حالانکه د مو کوم خپل علاقه دی خو چونکې د روډ اکسس نو دې نه مخکې نو اوس لغونته کې روډ خپار باندې جوړ شوی دی نو هغې د واجب مو دا هڅه وکړه چې د خپل علاقې ته راشو. جبا نومیږي ډېر ښایسته علاقه دی او مو د خیبر پختونخوا نورو حصو کې هم ګرځېدلي یو خو چې کومه ښکلا خدای پاک دې ځای ته کړې دی او د سی لیول هایټ یې وګورې ونې وګورې او سره واورې وګورې او ډېر ښایسته علاقه ده. دا کومه علاقه چې تاسو ولیدله څه داسې تاسې تجاویز شته د سره چې هغه ور کوي دا علاقه به ډیولپ شي نور کوم سلګري به ترشي حکومت ته کتل او علاقې کې خو هیڅ دا هیڅ خبره غن نشته دی خلا کې خو زه دا خبره کوم د ټول اعلی چارواکو ته لکه څنګه سوات کې مری کې کاغون کې دا رقم سہولات کدی لکی تویر کی کنه دا د چیلنج ور کوم چې ان شاء الله دا باغونه زیاته ښکلي او غټ سلګري برسي دالته. خو افسوس خبره دا دی چې موږ کوم سهولتونه دي دې وجې نه موږ محرومه یو. یقینا دلته مونږ نن ډېره زیاته ښکلا ولیدله چې هغه په مري په سوات مو مختلف علاقو کې ګرځېدلي یو خو دا رقم ښکلا مو چېرته نه دی لیدلي.